थरपार कर। د یو ځان له قدرتي منظر، صحرای شګه، د ګرینایټ غرونه او خوش اوبو د علاقې پورې کم چې حیرت انګیز بایوډایورسټي ساتي. د صحرایي ماهرونو نه واخله د موسمي سیاح پورې. او په خېټې تلونکي شرمېدونکي ځناورو پورې په لرې وادیانو کې یوازې اوسېدو له ترجیح ورکوي. ځناور دلته صرف ژوندي نه اوسي بلکې ښه ښایسته ژوند تېروي. دا صحرا د دنیا د کل ځمکې د رقبې 60% حصه ده. دا په هر بر اعظم کې واقع ده. د پاکستان تھرپارکر د صحرای تھر حصہ ده کم چې په بھارت او پاکستان کې خور دی. دا د دنیا نهمه د ټولو نه غټه سب ټروپیکل صحرا ده چې کم ځای د ورځې درجه حرارت د ځمکې سطحې له ګرموي. بظاهره دا یوه غیر آباده او د ژوند نه محرومه علاقه ښکارېږي، خو دلته داسې ځنګلي حیات موجود دي چا چې خپل ځان د صحرا په ماحول کې اچولی دی. چینکاره اوسئ، صحرایي ګډېدونکي. دا شرمېدونکي اوسئ لکه چې په صحرا کې د اوسېدو دپاره هم جوړه شوي وي. دا بې د اوبو څښلو نه په میاشتو ژوندی اوسېږي، ځکه چې دوی هم د هغه څیزونو نه اوبو حاصله کړي کم چې دوی خوري. نازکې خپې او سپک بدن هغوی له د قدرتي ښکاریانو په مقابلې کې په منډه کې مدد ورکوي. دا وخت د دوی قدرتي ښکاریان ډېر کم پاتې شوي دي، خو د ځنګلي سپو او د غوښې حاصلولو دپاره د انسان د لاسه ښکار په بر صغیر کې د ټولو نه ورکوټي اوسو آبادي ډېره کمه کړې ده. تر د بر صغیر د ټولو نه لویه اوسئ د سهارنۍ غوا هم د اوسېدو ځای دی. یوه مور د خپل بچی سره، دا په تھرپارکر کې یو ډېر غیر معمولی منظر دی. دا دلته خو کله به په ډېر تعداد کې بیاموندې کېدې، ولې سهارنۍ غوا ته هم د اوسۍ په شان د حالاتو مخه ده. د تھر په شګه کې د مختلف قسم بوټي په مشکله ژوندي اوسي، خو یوه ونه چې د وخت په ګران امتحان کې هم پوره ختلې ده کنډي ده. د دې زیلي د ډېرې ژورې پورې رسېدو سره د صحرا د ګرم سطحې نه ډېر لاندې موجود نمی حاصلوي. د تھر د ټولو نه دا دنګه ونه د هغه ژوندو توجه حاصلوي کم چې په سطح ځمکې د پاسه اوسېدو له ترجیح ورکوي. د باز د خاندان یو دنګ د اوسېدو ځای، د جالي د حفاظت کولو او خوراک ورکوونکي والدین سره
دې ورکوټي لګربازو ته په خپل ژوند کې نور څه پکار دي. دا د یو بل سره ښه لویږي غټیږي تر دې چې خوراک راشي. دې نه پس خو د نفسا نفسي عالم وي. یو ورکوټې بچی خو رستو روان دی. مور هغه طرف ته خیال کوي خو تیز مزاج بچی هم د خپلې خوښې نوڼی حاصله کړي او پوه شي چې د دوی خېټه خو هډو ډکېږي نه. همدا وجه ده چې د دوی والدین ته خو د سکون سره د کېناستو وخت هم نه میلاویږي. تر دې بازونو له د خپلې خوښې څیزونه ورکوي. هلته په جاله کې موجود ناقلاره بچي هم د وخت پاس کولو دپاره څه نسلاره تلاش کړي. د وږې خېټې دپاره یو صحرایي منګه. د دوی ټول انحصار د دوی د والدین د ښکار په صلاحیت باندې وي. او په یو څو هفتو کې دوی پخپله هم الوزي. بیا د دوی والدین خپل صلاحیتونه دوی ته هم زده کړي. خو دا صحت هغه د څانګو نه جوړ شوی په خپل کور کې هم محدود دی. یو طرف چې چرته دا باز په ساراني منګکو باندې نظر ساتي، نو بل طرف ته ګید صحراله د مردار زناورو نه پاک ساتي. مصري ګید په یو لاش باندې د ټولو نه ډومبې راځي. د دوی تیره مخو کې د لاشونو سورو ته په خوبي ورننوځي. دینه باوجود ګیدو له به دا ځل انتظار کول وي. یو غټ پټ تازه سربخنې عقاب د مردارو د صفایۍ د دې کار نه ناواقفه نه دی. میلاویدونکي هره موقع بدلېدی شي. تر دې پورې چې ګید راځي نو عقاب له د دې د تېرېدو لار ورکول وي. ګیدو له خاص هم د دې کار دپاره تخلیق کړی شوي دي. د دوی اوږدې مرۍ د ځناورو په لاش کې ډېر دننه پورې تللی شي او په گنجي سرونو باندې ټینګه وینه یا کلمې او لرې نه لګي او هغه پاک صفا وي. تیره کږې مخو کې د غوښې شوکولو دپاره هم جوړې شوي دي. څښا او بنیاک لاشونه خوړو سره دا ګید د بیماریانو خورېدل حساروي. دوی له د خپل بچي خېټه هم مړول وي. د دوی کور د کارون ژر په غرونو کې دی.
یو ګرینایټ غر کم چې په صحرایي میدانونو کې لوړ دی. دا د اوږدې مخوکې لرونکي د ګید دا بچی ډېر خاص دی. په 30 کالو کې د دوی آبادی 99% کمیدو په جوړ د دوی نسل ته د ختمېدو خطره درپېښ ده. د دوی والدین د دوی دپاره خوراک راوړی دی، خو چې کم ځناور یې خوړلي دي راغلي دي، که د دوی علاج ډایکلوفینیک سوډیم نامي دوای سره شوي وي نو دا ټول به مړه شي. د درد لرې کوونکي دوای په پوره دنیا کې د ګیدو څومره نسلونه تباه کړي دي. د جالي د لاندې مناظر ډېر ښه نه دي. د کارونجر په وادیانو کې یوه عجیبه په خېټه سولیدونکي ځناور اوسیږي. د دې یو بل سره نښتې خپې او سخت کرېت لرونکي لکۍ او په ازادۍ حرکت کوونکي سترګې. دا ایشیایي کربوړی دی. دی د خوراک په لټون کې دی. د دوی سترګې دوی له تقریباً 380 درجې پورې د کتو صلاحیت ورکوي. دی یوه سترګه په ښکاري او بله په ښکار ساتلی شي. د چمټې په شان خپې دوی له په څانګو پورې مضبوط ګرفت ورکوي. یو ملخ د کربوړي د ټولو نه لویه وسله د دوی ژبه وي، کومه چې د دوی د بدن د اوږدوالي نه 2 لویه وي. زیاتر کربوړي د یوې مخصوصه علاقې پورې محدوده وي. د تھرپارکر دا ایشیایي کربوړي د کارونجر د غرونو پورې محدود دی. د 19 مربع کیلومتر د دې ګرینایټ د دې چټانونو نه چاپېره خشک آبي ځایونه دي، کوم چې په رنکچ کې تر وایلډ لایف سینکچري پورې خپاره دي. رین یو رامسر مقام دی، یعنی دا د بین الاقوامي اهمیت لرونکي آبي علاقو کې شمارلی کېږي. دا د هغه ځناورو دپاره مقناطیسي کشش لرونکي مقام دی، کوم چې د څه مخصوص علاقې پورې محدود نه دی. مثلا هجرت کوونکي مرغۍ لکه د لرې مقامات سایبیریا نه چې راځي. مقامي خلک دې ته مالګینه ډنډه وایي. داسې ډنډې د دې په شان د معدومي د خطرې سره اخته ساه اخیستونکو له د تازه دم کېدو موقع ضرور ورکوي. پیلیکن هم په غټ تعداد کې راځي. د ټولو نه مشهوره میلمانو دنګ دنګ فلیمینګوز وي. دا د دنیا په زړو مرغو کې یو دی. د دوی د 3 کروڑو کالو زاړو آثار هم میلاو شوي دي. د 1 میټر نه هم زیاتې اوږدو خپو والا د ګلابي رنګ او په مخوکه کې چاڼ ساتونکي فلیمینګوز ډېر عجیبه مرغۍ دي، په خاص طور سره چې دوی سر الټه کړي او خوراک کوي. چقړې خوځولو سره دوی غټ او واړه چینجي بهر راوباسي.
کم چې د دوی زبردست ټیکنالوژي لرونکي مخکې سره فلټر کیږي. د کیروټین خوراک په وجه دوی ته ځلونکي رنګ او نورو لا دوکه ورکوونکي مخ میلاویږي. دې دپاره بې وقوفه جوړ نشئ. فلیمینګوز ډېر سخت ځانوي. دا د دنیا په سخت ترین مقامات کې هم ژوندي پاتې کېدونکي وي. دوی د ګرمۍ خلاف زبردست مزاحمت لرونکي بدن ساتي. هغوی دومره ګرمي اوبوس کېشي کومې چې تقریباً خوټ کېدونکي وي. د دوی په پوزه کې موجود غدود انتهایی تروې اوبو نه مالګه ځان لګوي. خو د تر ځنګلي حیات چې څومره هم سخت ولې نه وي، دوی آینده راتلونکي مشکله حالات مقابلې کې بې یار و مددگار ښکارېږي. موسمیاتي بدلون د باران انداز بدل کړي او خشکسالي د لومبۍ نه ډېره زیاته شوې ده. په درجه حرارت کې مستقله اضافې سره هجرت کوونکي او مقامي ځناورو دپاره اهمیت لرونکي علاقې بخارات جوړېدو سره د همیشه دپاره ختم کېدی شي. انساني سرګرمي مثلاً د حد نه زیات ځناور سرول، د ځنګلاتو کټایي او په بېډنګه انداز کې تعمیرات سره د تر قدرتي وسایل او حیاتي بایوډایورسټي متاثر کړې ده. دوی صرف ځنګلي حیات نه متاثره کوي چې په بر صغیر کې د ګیدو په آبادۍ کې کمی راغی، د ځنګلي سپو د خوړلو نه هم په مرضونو کې اضافه وشوه. صرف په لسو کالو کې د 50,000 نه زیات کسان د سپو خوړلو په وجه د بیمارۍ نه مړه شوي دي. ماحولیاتي نظام او دا ځنګلي حیات د انسانانو دپاره ضروري خدمات کوي. نن تھر پارکر د پاکستان یوه نازکه او قیمتي قامي خزانه دی او امید دی چې سبا به هم